أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. مولوی صاحب دا مطالبه ولیکي چې صرف دلایل دي چې په مخه وایي کنه چې راښکاره شو حقیقت یې راښکاره کېږي. د حواله پېښ کړې وه یوه خبره کومه دا به ما له تاسو ټول عوام اجازه راکوئ. د ویل وایي دوی زموږ د مشرانو باره کې دا ویلي دي چې دوی د کفر په شانې خبرې کوي. نه کوي دغه حواله د ماتې ځان له پکچر ایستلې د ده د کتاب نه که نه یې راوالي دی. دوی کې وایي ګوره د دې مولوي محمد الحسن دیوبندي ویلي دي والحق والانصاف ان الترجيح للشافعي. حق خبره دا ده انصاف دا دی چې حق د امام شافعي سره دی. ونحن مقلدون چوپ شه چوپ شه والحق والانصاف. حق والانصاف دا چې دلیل د امام شافعي قوي دی. ونحن مقلدون موږ مقلدین د امام شافعي. يجب علينا تقليد امامنا ابي حنيفه. فمن بعد امام شافعي تقليد واجب دی. ولهذا موږ د امام شافعي رحمه الله اگر که حق دی دا خبره نشو منلی موږ امام شافعي پسې روانو. دا د کفر خبره نه ده چې یو طرف ته قرآن او سنت یو ته بل طرف ته روانې د کفر په شانې خبرې دي که نه. ولې ویل چې مخکې څه به ونه ګورې دا ته معلومه چې مخکې داسې خبرې لیکلي دي. مولوي صاحب دا کتاب صفحه ده 7 نمبر صفحه ده بره ویې ګوره بې مخه به کېږه ګیله مه کوه چې د کافرو نسبت راته کوي. کافرو په شانې خبرې کړي دي په خبره پوه شو مولوي صاحب. اوله خبره دا وه. دویم دا ده ګورې عوامو ته دا وایم چې خروج عن البحث دا موږ مخکې اصول کې ویل چې چا خروج عن البحث وګورو دا اصل چې ته د مناظر په مؤاخذه کوي دې لپاره چې ستاسو وخت ضایع نه شي. هغه کله یو ځای تقریر شروع کړي کله بل ځای موضوع شکلولي هغه بیانوي. موږ چې د بیاعین فاتحه باندې بحث وشي بیا ځان په دې خلاص کړو چې زه عین امین تر هغه تنقیحاتو نه تېر شو. موږ به د تنقیحاتو نه تېر شو خو د دې د دلیل جواب کوم بې دلیل وایم. اول دلیل دی ویلو په طریقې د شکل اول سره امین و دعا. تامین او امین دا دعا ده متوجه شو مولوي صاحب. امین دعا ده او اصل په دعا کې دا چې شي په پټه او به د صغرا لپاره د علم څه ویل د علماء اقوال پیش کړ. زه به د حدیث پیش کوم چې امین دعا نه ده بلکې دا ختم دعا ده. صغرا دي باطله ده غیر مسلمه ده او چې صغرا باطله شو نبی صلی الله علیه وسلم کې اکثر نه کدا ټول امت یو طرف ته شو د رسول الله حدیث بل طرف ته شي د چا له اعتبار عوام تاسو وایي دا امین دعا نه ده ختم دعا ده دعا نور ده. نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ده امام ابو داود دا حدیث راوړی اول جلد او د دې صفحه ده 357 متوجه شو مولوي صاحب. امام داود حديث راوي بالاسناد المتصل منه الى الامام ابي داود رحمه الله تعالى. حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي ومحمود بن خالد قال حدثنا الفراقي عن شبيح بن الحمصي حدثنا ابو مصعب المقري قال كنا نشرف الى ابي زهير النميري وكان من الصحابه فيتحدث احسن الحديث فاذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بدعاء بامين. دا دعاء ختم کته امين باندې دا امين چې کوم دی دا دعاء ختم دی مور دی په دې دعاء باندې اوس مور دی امين ولګوا رستو پسې وای فإن آمين مثل التابع على الصحيفة. دا آمين دس دي لك إنسان چې په صحيفه باندې مور وي دا دعا نه ده. دا آمين تابع الدعاء دی دا تابع الدعاء دی دا مور دی دا ختم الدعاء دی د دعا لپاره مور دی. دویمه خبره دا ده د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام د دعا خبرې وکړه. نو موږ دا ویو چې دا د علماو اقوال پیش کړه دلته به بحث په سند سره کې الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما قال. سند سره به دا خبره پیش کړي چې موسی علیه السلام هغه دعا کوله او هارون علیه السلام په امین ویلو ویلې نشي شته تاسو ته یو حدیث شته هغه ویلې نشي او دغه وجه به مولوي صاحب ولې نشي ویلې حدیث لاس ولې نه وړي ستاسو لاس د حدیث سره عادت نه دي ته په دې خبره پوهې ستاسو لاس د هدايت سره د نور الله سره د بل کتاب سره عادت دي دا حدیثونه ته بری د سره ویلې نه جواب کوم. راځم خپل دلیل لا چونکه موږ په داوا باندې تحقیقات شو کوله هغه نه ځکه خلاص کړو عوام له راځم والله چې په دې پیدلو نه زما دا تحقیق جواب کوي نه کړو خو زه به راځم. امام بخاری رحمت الله تعالی علیه باب لګولې دي او حدیث دی په باب جهل الامام بالتعبير دا باب راوړل دي او دې د عطا قول پېښ چې قال عطا امين دعاء ده عطا دا قول پېښ وکړه په خیانت ته ګوري د يهودو کارو کو رسول الله له يهود راوستل شول نمایت ویل په مين باندې لاس کې هوستو. امام بخاری قال عطا دعاء فعطا وسره دې پس سم د امام بخاری عطا ویل چې امر ابن الزبير ومن وراه حتى ان للمسجد للجا ما شاء الله عبد الله بن زبير رضی الله عنه امیر ویلو او دا په سورستو په مسجد
مسجد الحرام کې خلق ولانو تسع من ویلو حتی ان للمسجد لنجا د جماعت سګورج وکړو د يهودو دا چل چانه زده کړی خیر دې ماته د شی نسبت کې خو خپکیږي بنا ځان ته د يهودو نسبت کې اوس دا يهودو کار دی کړی حدیث واورا امام بخاري رحمه الله حديث راوي وحدثنا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة لعبد الرحمن اي انهما اخبراه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وای حدیث د طریقې استدلال ځان په کې عوام ټول دلته د الله نبی صلی الله علیه وسلم وای مناظر سے متوجه شه اذا امن الامام کله چې امام امین وای فامنوا تاسو امین وای واستاسو ته پوس کوم نو د ایمان امین پته څنګه لګی چې امام امین وای کنه وای څنګه پته لګی دا موبایل سیستم نه چې بلوټوث باندې راته پته لګی چې مولوی صاحب امین وای کوله ویلو اگر کله طریقې د ورته خدي کې دا څنګه لا کار نه کوي نه کوي امام با امین وای مبتدی د پته لګی مبتدی به شي کوي امین وای خبره پوښوي د امام د مبتدی امین دا معلق دی په تامین الامام باندې او تامین الامام د علم موجود دی په جهر باندې امام چې کله په جهر باندې امین ویلو ورستو به مبتدیان په جهر باندې امین وایي دا زما دلیل شو مولوی صاحب او د دې دلیل چې ستا کوم اعتراض دی ان شاء الله العزیز په میدان کې به راکاږم د دې اعتراضونو جوابونه وکوم او ستا کار دی په حدیث په اعتراض کې او ان شاء الله زما کار دی چې د حدیثو د اعتراض چې کوم دی دا جواب به کوم دا کار ستا دی چې په حدیثو په اعتراض کې او زما کار دی چې زه به د حدیثو چې په حدیث اعتراض کې دا هغه جواب وکوم عطا قول دی د عطا قول پېښ کو چې عطا وایي چې امین دعا ده وکشي عطاوي دا ما سره دا سنن کبرا د امام بهقي رحمه الله د دې دوم جز دی وی حدیث راوړی دی خبر سند سره واخبرنا ابو يعلى حمزه بن عبد العزيز السلماني انبانا ابو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا احمد بن منصور المروزي حدثنا علي بن الحسين بن شقيق انبانا ابو حمزه عن مطرف عن خالد بن ايوب عن عطاء قال ادركت 200 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وليس متوجه عطاء ادركت 200 تسوى صحابه من پیدا کړي په دې مسجد حرام کې ولاړو او اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلمه امام غير المغضوب عليهم ولا الضالين نو اغيب سمعت لهم رجع تابع اغيب لپاره یو ګوش په دې مسجد کې به ونتلو دومره بدیز به امیر ویل چې مسجد حرام تاسو به د ګول مسجد دې کې आवाज خامخا ګوش کوي په مسجد حرام کلاو دي او کلاو زه کې ګوش پیدا کول والله راځو غواړي څنګه امیر ویل په خبره پوښتنه 200 صحابه ماته د صحابه خلاف ته د صحابه تکبیر کې 200 صحابه ته په یو حدیث نه باندې صرف امین کې نه باندې 200 صحابه ته په امین کې نه باندې ولې سبب جنگ یا سنن نصر بھی متوجہ ہوسا د دې خبرې په جواب کې د بخاری حدیث مې ته ویلې ده د عطا د قول هغه باندې دي دروغ نیول نیم دی ویل نیم د پرې خوستلو عطا قول نیم ول د يهودو کار وکړ مخکې ورولو حالانکه دغه عطا چې ابن زبیر عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه چې امیر ول مستو صحابي کرام په دومره په ځای باندې امیر چې په مسجد کې ګوښتا کېدل دا د دلایل ستا کلیت د کبرا دغه خبره تاسو غره د سوره چې امین دعا ده دغه کبرا پیش کړی دا چې هر دعا په پټه تاسو ته پوس کوم عوامو تاسو سوره فاتحه کې دا کنځلې کوي چې اهدنا الصراط المستقيم کدا دعا نه ده دا دعا نه ده دا مولوی صاحب چې په منبر باندې ولاړ یو دا دعاګانې کې دا دعا نه ده دا دعا نه ده ولې په پټه ونه مولوی صاحب ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ندل تبه القران شته او نه شيخ القران شته قران دې نه ملي دا ټیم کې اهدنا الصراط المستقيم کته دا د نبی صلی الله علیه وسلم په جهر ثابت دي ما دا حدیث ویلم دي به به مې امین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جهر سره ثابت دي صحابه کرام نه ثابت دي ولې سبب زمانه دې دوه دلایل جواب پکې او وسره د دې خپل ستابه صغرا باندې ما اعتراض کړی ستابه کبرا ما اعتراض کړی نستا صغرا مسلمه ده نستا کبرا مسلمه ده دا ډول جواب کې لا الذي لا شريك له بالذات والصفات اما بعد مولوی صاحب عبارت وایو او مکمل غلط وایو الحق الحمدلله دی فقیر ته پیاد یاد ده الحق والانصاف وان الترجيح للشافعي في هذه المساله ونحن مقلدون يجب علينا تقليد امامنا ابي حنيفه دا عبارت پیش کو پراړ پکې وکړو مولوی صاحب دا پراړ ستاسو ګناه مشر کړل مولوی صاحب
باندې بحث کوي کنه کوي وتا عبارت نیمه پورا مولوی صاحب تقریر په دې میدان ولګوا قسم دې سل حواله می په دې باندې راستې په ترتیب سره دې په پراډونو باندې تقلید حقیقت کې دی ولته امام قرطبي قول راول چې نه امام قرطبي فرمایي چې وقوت الفاظ هذه الايه تعطي طال التقليد حالانکه ورپسې هغه فرمایي اما التقليد اصل من اصول الدين هغه بیا پریدي نو دا پران خو تکه او دې کې دې عبارت کې څنګه پراډو کو الحق والانصاف کې دا د 2000 عبارت دا ستا کونل مولوی صاحب خپل منو دي دا یو د شاول الله د الحق والانصاف وان الترجيع للشافعي په دې پر شاول الله ده ورپسې د شیخ محمود الحسن رحم الله عبارت ظالمه دوه عبارت د یو کس کې په باندې فتوا لګي حیا ده نه درځي الله له جواب نور کې کم از کم د الله ته مخکې کېږي ګوره دومره پراډه وکړې د شاول الله رحم الله الحق والانصاف وان الترجيع للشافعي بهذه المساله د شاول الله عبارت راوخیستو او هغه بل چې کم دی د محمود الحسن رحم الله دوه یو بل سوال کول په یو کس پسې ور پیټ کړو او دا د سی وای نو کم از کم الله له ورزي ظالما الله ته به مخه مولوی صاحب نن ګوره ان شاء الله دا پراډونه به ان شاء الله دې خلکو تخکار کوم ان شاء الله نورم یو خبره مخلو کې وخت دا عوام دي بهر بیا خبره بل وی امین ختم دعا ده حدیث څنګه پیش کو ودا دعا ده چې کوم ده حدیث چې کوم پیش کو حدیث کې خدا نشته چې امین دعا نه ده حدیث کې خدا سلام دا نشته ده زه دا پیش کوم دا حدیث مستقل یو دا شیخ عبد السلام ما مخکې ګوره تاسو ما د قران آیت پیش کو ما ته وای د قران او حدیث نه جواب کې ته د قران د آیت نه جواب کې مرتبه قد اجيب دعوتكما دې کې وڅکه نسبت دوه ته وای کړل شیخ عبد السلام وای دعا ده مخکې چې کوم د امام رازي پیش کوه وای دعا ده دارنګ چې کوم د دومره متعدد مفسرین په هغه باندې پیش کړو ابو ټول دا وای چې دعا ده ما چې کوم د تفسیر کبیر تبری در منصور محلا کې ابن حزم وای دعا ده څنګه وای دعا ده وګوره لان المؤمن في اللغه دائم بلا شك لان معنى امين اللهم فذلك فالتامين دعاء صحيح بلا شك علامه ابن حزم دا سره د چې دې موږ په تقلید کې نیغ کوي دغه امام ابن حزم المحلا کې ذکر کړی دریم جلد کې په صفحه 266 و فالتامين صحيح دعاء صحيح بلا شك غیر مقلد په کې شک کینو دا په کې شک کینو د علماء سوای باغی مستقل خبر راوړم مولوی صاحب بل اگر روایت چې پیش کو ستاره لپاره چې کوم د باغی کې صریح بالکل نو دا نه بعد مولوی صاحب د عطا قوله پیش کوی او ما ته سوای ما ته وای هغه ابن زبیر ولا خبره کوم هغه جواب کوم ان شاء الله ما ته تانیم را واخستو حالانکه هغه روایت د امام بخاری رحم الله تعالیقا ذکر کړی دی به سند روایت دی او هغه چې کوم دی چې هر کله روایت به سند شو د سنن کبرا د سند وای مسلم ابن خالد د پکې جرح بالکم ان شاء الله دا سي اپریشن د لکم چې یاد ساتي ما ته وای عطا قوله پیش کو د عطا خبره د 200 صحابه کرام دا وره ما سره چې کوم دی الحق الصريح دا بل کتاب په حقیقت کې الکذب الصريح دی دا ذکر کوي جواب دا حدیث مرسل دی او قابل د استدلال نه دی ځکه مرسل حجت نه دی عند اکثر المحدثین خاص کر مراسیل د عطا مراسیل د عطا حجت نه مانی یلکه دا خلک دی یو ځکه یو خبره بل ځکه و سفیان به دا ورسته پیش کړي دا دومره پراډیان دي پرون در سمین می متعلقه د ملګرو ته بیا ویل چې قسم دې کدا خلک د الله نه یریږي الته اوله کې چې کوم دی ابن سفیان ثوری چې کوم دی تایید کوي او ورسته چې کوم دی یو روایت کې راشي نو غاز ولا ورکی په یو کتاب کې دا خلک دي نو مرسل د عطا دی پیش کو او ستا ګنل مولوی صاحب وای شیخ امین الله چې دا وای خاص کر مراسیل د عطا قابل د استدلال هم ندي نو ته بیا څنګه د ځان لپاره پیش کړي مولوی صاحب ان شاء الله د حقیقت د ښکار کوم چې ته یاد وساتي بل اذا امن الامام فامنون استدلال وکړو دا وګورئ مولوی صاحب ما سره صحیح مسلم دی بل اذا امن الامام فامنون استدلال وکړو عوامو دا خبره وکړه ما ته متوجه شي دا خبره وکړه چې په اذا امن الامام فامنون کې چې کوم دی د مقتدیان امین ویل د امام فامن ویل پورې معلق کړلی دې په مقابله کې ته روایت ان شاء الله پیش کوم خدا وایي اذا امن الامام فامنون څه مراد دي امام نووي رحم الله ذکر کوي دغه باره کې ذکر کوي چې معناه اذا اراد التامین دې نه مراد اراده د تامین نه او دا خبره واځي نه ده کړې بلکې دا خبره چې کوم دی د دې سره مجموع شرح مهذب کې کړل نیر الاوتار کې شوکانی کړل د دې علماء د دې الهو متعدد علماء دا ویلي چې اذا امن الامام فامنون مراد اراده د تامین ده او دا خبره ولې کړل دا د دې وجنه چې تطبیق بین النصوص راشي اوس بل روایت ته وګوره تقي روایت سره متعارض راځي لکه دا وګوره زه ته پیش کوم حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن خشرم من مرسل عبارت د سیوای سم د خورو زما شان عبارت وایا دومره غلط د عبارت دی وایو خدای شته څوک به پوهیدا سند خلک د سینه وایلت سند واړو بیا وایا حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادر الامام واذا كبر فكبروا واذا قال ولا سؤال للفقهاء
اذا امن الامام فامنوا. اوس په دې روایت کې چې کوم دی د مقتدیانو امین ویل په امام پورې معلق نه کړ، د امام په امین پورې، بلکې د امام په رسوالین پورې معلق کړ. نو د دې تطبیق بین النصوص د لپاره دا ذکر کوي امام صحابي دغه چې کوم دی دا امام نووي رحم الله په ذکر کوي چې اذا اراد التامین ته مراد دی. دا چې کوم دی په نیو اوتار کې د مولوی مخکې می دومره خبرې وکړې د یوې جواب نه راکړل، د قیامت پورې راکول شي ان شاء الله. دا نه علاوه دا چې کوم روایت پیش کوم مولوی صاحب ان للمسجد لجتن والا دا وره مولوی صاحب دا زما سره چې کوم دی البانی په دغه روایت باندې چې کوم دی مسلم ګور په دې کې چې کوم دی مسلم ابن خالد دی دا زما سره سیر علام النبلا دی دا ذکر کوي د خپل ترن کې خبره کوي. ګور ته خپل ترن کې خبره کوي کم از کم ګور تاسو عوامو ته خبره کوي دی. ګور دا سره چې کوم دی دا انتهایی د اصول مخالفت کوي، انتهایی د اصول مخالفت کوي. لہذا دې ته وایي چې ګور په سره توپ باندې شي نو دغه په ټرن کې خبره نه کړي. دا ذکر کوي ګور کوم روایت چې پیش کو دي وقال البخاري منكر الحديث، امام بخاري ورته منكر الحديث وایي او قاعده دا امام بخاري فرمایي كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الروايه عنه او غیر مقلد ځان د پاره د حلال ګڼل دي لکه مو حلال پي. ماشاءالله امام بخاري چې چاته منكر الحديث وایي دا بالکل امام بخاري وایي بالکل فلا تحل الروايه عنه او غیر مقلد نه راغله دا دلیل پیش کوي. وقال ابو حاتم لا يحتج به وقال ابو داود ضعيف، امام ابو داود په دغه باندې جرح کړل. دا ما سره چې کوم دی الباني دی امام الباني سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه دا په دغه دویم جلد کې ذکر کوي. مسلم ابن خالد دغه روایت راوړي ته نشته په کې الباني دغه روایت راوړي ان للمسجد للجتن او دغه روایت باندې کلام کوي او فيه علتان په دې کې دوه علت دي. یو دا چې ذوب مسلم ابن خالد یو په کې ذوب د مسلم ابن خالد دی او دې باره کې چې کوم دی ابن حجر ویلي چې کثیر الاوهام دی او دویم په دې کې چې کوم دی ابن جریج دی او عنعنه د ابن جریج دا او دا مدلس دی وعنعنه المدلس لا يقبل لا يقبل. ولهذا منسب دوه روایت پیش کړه خلک وایي یو هاوه هغه مسخاوه. ماشاءالله منسب کم از کم اهل الحديث نن ضعيف اهل الحديث جوړ شو، نن ضعيف اهل الحديث میدان ته راغلي منسب دعوت د اهل الحديث ته او نن ضعيف اهل الحديث په میدان کې ثابت شو. منسب صحیح روایت راوړي چې پته دی ولګي مړه بس دا نه علاوه بس وشو بس تاسو ته پورا ده. زه اوس مخکې زموږ منسب ما دلایل ویلو دا نه علاوه مولوی صاحب پس باغی باندې حواله پرې دا اوس مخکې نور دلایل باغی باندې وایم. مولوی صاحب ما چې کوم دی تا دلیل پیش کړو تا دغه جواب بل دا خبر رښتیا وکړه د فاتحه باره کې خبره وکړه وی فاتحه دعا ده تاسو عوام اوري ګور مولوی صاحب ته دا خبره کوم فاتحه دعا خبره دی وکړه سحر ماخام ماسختن ستانه دا مطالبه کو ته چې امام چې دا فاتحه جهرن وای مقتدی ولې نه وای مقتدی وسه په جهر ولې نه وای خو ستا جواب بدای کنه چې روایت بالکل یو طرف ته راغلي دي. مولوی صاحب دلته ویل دلته هم حدیث پیش کوم فراډ مکوا دلته حدیث متعارض دي انت تعارض نشته ده نو ته چې کوم دی غیر متعارض قیاس په متعارض باندې کې شرم نه درځي الله له وجه جواب ورکړي. خو نن هغه به حیا زما مخې ته راغلی قسم دې دومره فراډونه کوي کنه چې ته ویل نه شمه. نو لہذا خبره دا و چې ته چې ګوره په کې اختلاف نشته ده انت روایت یو طرف ته دي چې امام په فاتحه جهرن وای دا نه علاوه چې کوم دی مولوی صاحب بل خبره دا کوم امین غیر قرآن دے فاتحه قرآن دا نو دا غیر قرآن قیاس تا څنګه په قرآن باندې کې دا خلک غیر قرآن ته قرآن وای دا هغه خلک دي نن دا غیر قرآن قیاس په قرآن باندې شروع کړی دی. کم از کم الله ورځي محله راکا محله کې ابن حزم ذکر کړی دی چې امین چې کوم دی هر امین دا دعا ده خو هر دعا امین نه ده نو نسبت چې کوم دی نسبت په کې د څوک راوي فكل تامین دعاء وليس كل دعاء تامینا هر امین چې کوم دی دا دعا ده خو هر دعا امین نه ده نو نسبت د عموم خصوص مطلق کو په کې مولوی صاحب تا ته پته نسبت د عموم خصوص مطلق دوه قضیه ورکړي یو موجبه کلیه د جانب د اخصنا بل سالبه جزئیه د جانب د اعمنا. نو لہذا هر امین چې دعا شو نو امین کې به کوم دی بالکل اخفای خو هر دعا چې کوم دی دا امین نه دی لہذا اخفا په کې ما ځکه نشو چې کوم دی کې جهر راغلی البته جهر کو کوم دی کې سیر دلته بصیر کو لکه اذان دی تلبیه ده دارنګ ایام التشریق کې دي نو په نصوص سره جدا دي. مونږ سره دا پرال پتا چاته کې ته چا مخې نه راغلی ان شاء الله نن دې ته اپریشن کوم چې تیار وساتي یو هاو سوا غم سوا روایت لاله دغه جوابات چې کوم دی وشو مونږ سره 200 تنقیحات مې راوړلي دا تکبر مې دلنن د خاور سره خاورې کاو خو خبره دا و چې دا عوام چې صرف دلایل وایي او قران او حدیث نه دا مسله متثابته کوي چې لکه دغه چې کوم دی زور پسې دلیل پیش کوم الله فرمایي اذ نادى ربه نداء خفيا زمانه پر چې کوم دی بل دلیل دی الله رب العالمین فرمایي اذ نادى ربه نداء خفيا